الحمدلله مونږ سیفیان وروڼه د ټولو استانو قدردان یو. مونږ د ټولو مشایخو قدر کوو. زمونږ د سیفي رور د خولې نه نه د کشر نه نه د مشر نه به اوسه پورې چا د یو شیخ طریقت سپکه نه اورېدلي، او که چا واورېده هغه زمونږ مشرانو ته شکایت کولی شي، هغه مونږ ته شکایت راوړی شي. مونږ په کلکه باندې د هغه سیفي مقابله کولی شو چې څوک د کومو چا د پیرانو د مشایخو پسې سپکې وایي. مونږ ته مبارک رحمت الله علیه تعلیم د ادب را کړی دی. مونږ ته مبارک رحمت الله علیه تلقین د طریقې د اهل سنت را کړی. اهل السنه والجماعه د ټولو مشایخو قدردان دي. مونږ الحمدلله سلسله نقشبندیه لرو، مونږ الحمدلله سلسله عالیه قادریه لرو، مونږ الحمدلله سلسله عالیه چشتیه لرو، مونږ الحمدلله سلسله سهروردیه لرو. حضرت مبارک رحمت الله علیه مشایخ د زمن به د یو سلسله خدمت کوي. دی مبارکو یکی تنها او د دوی خلفا زرګونه لګیا دي د څلورو سلسلو په خدمت کې لګیا دي. موږ د ټولو سلسلو د امامانو قدر کوو، موږ د ټولو مذهبونو د امامانو قدر کوو، موږ د ټولو استانو قدردان یو چې کم د اهل السنه والجماعه سره وابستګي لري او کم د امام ابو حنیفه رحمه الله د پاک مسلک تابعدار وي. او چې د اهل السنه والجماعه مخالف شي، ولو که هغه راته د سنیت جنډې اوچتې کړي او هغه هر قسم اعلانات وکړي، خو چې د اهل سنت د یوې عقیدې مخالف وي دغه په نوم نه قبله هغه په دیوال ولو. دا موږ ته مبارک صاحب تعلیم را کړی دی. او چې د امام ابو حنیفه رحمه الله د مذهب مخالف وي، که په هر نوم باندې وي په هغه نوم باندې قبلولی نه شو، بلکې هغه خپل دشمن ګڼو، د هغې مقابلې ته په کلکه تیار یو. حضرت مبارک رحمت الله تعالی علیه عوامو تاسو ته وایم د خلکو خلو پسې مه ځئ. ګزار خلک د غز په بوټي نه کوي، د کیکر په بوټي نه کوي. که تاسو دې ډاګونو کې بیره وګورئ، په بیره کې به بره کاڼې لګېدلې وي، هغه به زخمي وي، خو چا به په کیکر ګزار نه یې کړی، چا به په غز ګزار نه یې کړی. ګزار په هغه چا کېږي چې میوهدار بوټی وي. دا اعتراضات، دا فتوی، دا د کفر نسبتونه، دا غلط افتراګانې دا د پاکو خلکو پسې کېږي. او که یوازې په دې فتوو موږ متنفر شو، حقیقت حال ونه لټو، نو امام الانبیاء محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم پسې د خپل زمانو خلکو ساحر وویل معاذ الله، جادوګر ورته وویل معاذ الله، لیونی ورته وویل معاذ الله، بدعتي ورته وویل معاذ الله، سابعي ورته وویل معاذ الله. د هغه کومل ورثه تابعداران هغې ته به ساحر ویلی کېږي، هغه ته به مجنون ویلی کېږي، هغه ته به لیونی ویلی کېږي، هغه ته به کوډګر او جادوګر ویلی کېږي، هغه ته به بېدینه ویلی کېږي، هغه ته به بدعتي او مشرک ویلی کېږي. هله به دنه وارث جوړېږي. معززو الله رب ذوالجلال حضرت مبارک رحمت الله علیه ته د علم په باب کې دومره قوت ورکړی و